منګه به د خپله خاوره باندې امن غواړو. موږ هېڅ هم نه غواړو. موږ پاکستان منو. موږ خپلې سیکیورټي فورسز چې څومره ادارې دي موږ هغه منو. ورځې مخکې زموږ یو ډېر خوږ درون د کالاکلي ناظم جعفر خان د هغې نه یو 3 میاشتې مخکې زموږ بل یو خوږ ورور فتح الله خان د نامعلومه دهشتګردو شهیدان کړي دي. په هغې فتح الله به کې موږ سره انتظامیې او پولیس ټولو دا لوظ کړی چې موږ به ډېر زر د دې دا قاتلان ګرفتار کړی شو. نو په هغې وجه باندې موږ هلته ګوتې خاموشي وکړه. په 3 میاشتې د هغه پوره شوې او څه ونه شو. بیا یو بل داسې ځوان و چې هغه یوازې د عوامي نېشنل پارټي نه و، د ټولې تحصیلي کبل مشترکه یو مشر و، هغه شهید کړی شو. د نننۍ غونډه په هغې سلسله کې رابللی شوې ده چې یو وار بیا داسې ښکاري چې په ملاکنډ ډیویژن او په سوات کې یو وارې بیا د حالات خرابېدو طرف ته روان دي. نو دا بیا د ټولو پښتنو چې څومره به دې خاوره باندې ژوند کوي هغه د یوې پارټۍ خبره نه ده، هغه د هغه انسانانو خبره ده چې هغه پښتانه دي، پښتو وایي او دلته ژوند کوي. نو پکار چې به دې نن احتجاج کې شامل شي. موږ امن غواړو. موږ به د خپله خاوره باندې امن غواړو. موږ هېڅ هم نه غواړو. موږ پاکستان منو. موږ خپلې سیکیورټي فورسز چې څومره ادارې دي موږ هغه منو. الحمدلله موږ ډېر ښه پاکستانیان یو. په هغې وخت کې چې دهشتګردي وه د پاکستان جنډه چا نه شوه تللی، نو عوامي نېشنل پارټۍ حکومت و هغې دهشتګردو مقابله یې کړې وه. موږ دا مطالبه کوو چې لاول دی د جعفر خان چې شهید شوی د هغه قاتلان دې ګرفتار کړی شي او د هغې نه وروسته دې بیا مهرباني وکړي دا دهشتګردي دې ختمه کړي. که ختمه نه شوه بیا به د سوات ولس د سوات قام راپاسي، خپل ټوپک به رالي او خپل حفاظت او د خاورې حفاظت به پخپله کوي. نو موږ د هغې ته نه مجبوره کوي. موږ د دې نه سوال کوو چې مهرباني وکړئ دا شی ختم کړئ، او که نه ختمېږي بیا به دا قام ته زما اپیل دی چې مهرباني وکړي راپاتې سي، هغه پخواني قبایلي نظام به جوړ شي او هر سړی به بیا خپل حفاظت پخپله کوي.